बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम क्लास 9 फिजिक्स नन्नी ज़मूंग टॉपिक पर एवरेज स्पीड बांधे दे چې آیا एवरेज स्पीड څه ته وایي نو د دې د ډیفینیشن نه مخکې مونږ یو اگزامپل اغسته دی هغه اگزامپل سره ان شاء الله تاسو ته به مکمل کلیر شي چې एवरेज स्पीड څه شی دی چلو سٹارټ کوی دیکھیں مونږ اگزامپل اغسته دی فار ایگزامپل دا A پوینټ ته B دی C دی او D دی یو باډي ده مطلب زه به ووایم چې یو ورکوټه غوندې موټر دی یو کار دی چې دا A پوینټ نه روانه شي B ته ورسي ټوټل فاصله چې کوم دا مونږ سره 10 میټر ده دلته هم 10 میټر ده او د C او D په منځ پوینټ په منځ کې هم 10 میټر ده خو A نه پوینټ نه د B پوینټ ته پورې دی په 5 سیکنډ کې لوټ شي بیا د B پوینټ نه در C پورې په 2 سیکنډ کې لوټ شي بیا د C نه डी پورې په 10 سیکنډ کې لوټ شي نو آیا په دې کې موږ سره د سپیډ چې کوم دی دا ویریبل مطلب ویریشن دی کې راځي بدلیږي را بدلیږي مطلب په ځای باندې یونیفارم نه دی په دې کې موږ نشو ویلی چې آیا د دې باډي یعنی د دې کار چې کوم دی د دې موټرو د دې ایوریج سپیډ څومره دی ولی ځکه چې په هر یو سیګمنټ کې کله سپیډ چې کوم دی زیاتیږي کله کمیږي لکه دلته 5 سیکنډ کې راغلی دی دلته 2 سیکنډ کې راغلی دی دلته 10 سیکنډ کې راغلی دی نو سپیډ چې کوم دی هغه یونیفارم پاتې نشو نو دا اگزامپل چې کوم دی دا موږ سره د نان یونیفارم موشن دی چې په هغې کې نان یونیفارم موشن کې موږ وایو چې په هغې کې ایکول ډسټنس او په ان ایکول ټایم کې موږ سره یو باډي چې کوم دی هغه ټریول کي یعنې دې کې ایکول ډسټنس چې کوم دی هغه 10 میټر شو او ان ایکول ټایم چې کوم دی که نه نو هغه 5 سیکنډ دی دلته 2 سیکنډ دی او دلته 10 سیکنډ دی مطلب ټایم پکې ان ایکول دی نو دا خو د نان یونیفارم موشن مونږ اگزامپل واغستو په دې کیس کې اورال کو چرته مونږ سپیډ او ایوریج سپیډ یا ایوریج ویلاسټي معلومو نو په دې کې به مونږ مطلب هغه به مونږ څنګه معلومو چلو اوس دینه بعد مونږ د دې ډیفینیشن ګورو او بیا په مونږه یو اگزامپل یعنی یو نومیریکل کړی دی هغه ډیر زیات ایزی دی هغه سره به تاسو ته مکمل د ایوریج سپیډ کنسپټ کلیر شي نو د دې ډیفینیشن داسې دی چې اټ از د ټوټل ډسټنس ټریول divide by the total time taken to cover that distance مطلب ټوټل ډسټنس څومره ده مطلب دلته مونږ وګورو که نه ټوټل ډسټنس د A نه B پورې 10 ده دلته هم 10 ده B نه C پورې او C نه D پورې هم 10 ده دا ټوټل ډسټنس او ډیوایډډ بای د ټوټل ټایم ټیکن کور د ډسټنس او هغه ټوټل ټایم به راځي کو مونږه په کم کې چې دغه فاصله دغه آبجیکټ یعنی د باډي ټریول کړی یا وهلې ده ایوریج سپیډ میتھمیټیکلی داسې دی یعنی فارمولې دا ده چې ټوټل ډسټنس کورډ بای آبجیکټ ډیوایډ بای ټوټل ټایم ټیکن یعنی څنګه او میتھمیټیکل فارم دا دی که نه دلته به دا ایرو مطلب د بریکټ کې دا بندي دې ته به د دې نه به مونږ پېژنګلو کولی شو چې دا ایوریج سپیډ دی او ډي او ټي ډسټنس ډیوایډ بای ټایم اوس کوم مونږ چې اگزامپل اغستی وو دلته ټوټل ډسټنس دی کې مونږ سره 10 میټر او ټایم چې کوم کنه 5 سیکنډ 2 سیکنډ او 10 سیکنډ نو دلته مونږ څنګه چې وې چې ټوټل ډسټنس کو نو ټوټل ډسټنس ان بي پورې 10 میټر بیا بي نه C پورې او C نه D پورې 10 میټر ټوټل ډسټنس شو او ټوټل ټایم مونږ سره سونو 1 سیکنډ 2 سیکنډ او 1 سیکنډ نو 17 نو 30 ډیوایډ بای 17 چې موږ وکړو نو 1.7 او 6 میټر پر سیکنډ راتلو مطلب دا د دې باډي یا د دې آبجیکټ یا دا کار چې موږ اغستو په ایگزامپل کې دا د ایوریج سپیډ شو چلو اوس په یو ایگزامپل موږ کو یو نومیریکل کو ډیر امپورټنٹ دی د پیپر په حوالې سره مو هغه سره مکمل تاسو مطلب دا هیڅ قسم تاسو ته پرابلم نه وي چې ایوریج سپیډ به موږ څنګه کیلکولیټ کوو example le موږ سره چې an object travel 16 meter in 4 second and then another 16 meter in 2 second یو object ته مطلب
ट्रेवलिंग की دا موږ سره ګاډي کنه مطلب موټر شو موږ سره یو موټر دی او موږ سره 16 میټر په 4 سکند 4 سکند کې وي او بیا دغه 16 میټر چې کوم دی هغه موږ سره په 2 سکند کې وي نو موږ ته وی چې وات از د ایوریج سپیډ اف د آبجیکټ دغه آبجیکټ د دې کار موږ وایو چې دی ایوریج سپیډ څومره دی نو D1 چې کوم دی کې موږ چې D1 فاصله څونه موږ سره هغه دلته 16 میټر و دا هغې دپاره ټایم څونه هغې دپاره T1 ما واخیستو چې هغې دپاره 4 سکنډ بیا دغه شان D2 مونږ هم 16 میټر راکړو او د هغې دپاره T2 ټایم چې کوم هغه 2 سکنډ اوس مونږ په ډیفینیشن کې ویلو چې D over T is equal to D over T یعنی ټوټل ډسټنس مونږ سره څونه شو نو D1 او D2 is equal to D1 value 16 وا او بیا 16 دا 32 راغی ټوټل ټایم ډیوایډ بای ټایم مونږ یاد کړو ټوټل ټایم مونږ سره څونه دی 2 سکند او 4 سکند دا 6 سکند راغلو اوس به دا ډیوایډ کو ایرو سپیډ مونږ سره D ډیوایډ بای T نو D ټوټل ډسټنس څونه راغلی 32 راغلی دی او ټایم چې کوم دی هغه 6 راغلی نو دینه 5.3 میټر پر سکند راځي که چېرته موږ سره مطلب ډسټنس دا موږ سره D1 او D2 یعنی د A نه B ته راغلی وو که چېرته دغه شان موږ سره د B پوینټ نه C ته C نه D ته مطلب D1 D2 D4 and so on دغه شان د هغې دپاره به هم ټایم چې کوم T1 T2 T3 T4 and so on د هغې دپاره موږ عام اگزامپل ګرافیکلی اخیستی دی که چېرته یو آبجیکټ مونږ سره د A پوینټ نه B ته راشي نو D1 فاصله به یې طی کړې وي هغه به مونږ وګورو چې څونه ده نو هغې دپاره به ټایم هم کوو نو هغې ته مونږ T2 وایو دغه شان بیا D2 به شي د هغې دپاره ټایم T2 دی D3 او بیا T3 D4 دغه شان دا T4 شو نو دغه کیس کې به مونږ بیا ایوریج سپیډ چې کله معلومو نو مونږ به هم ټوټل ډسټنس یعنی D1 D2 D1 plus D2 plus D3 plus D4 او دغه شان د هغې ټایم به مونږ هم راجم کړو T1 T2 T3 plus T4 نو دې نه دې کې چې هر څه ویلیو مونږ سره مونږ به دې کې فوټ کړو مونږ له به ایوریج سپیډ روباسي امید کوم تاسو به په دې باندې ښه پوه شوئ او نیکسټ ویډیو به انشاءالله زمونږ د سپیډ کې یعنی یونیفارم او ویریبل او انسټنټینیس سپیډ سره به زمونږ ویډیو اپلوډ کیږي انشاءالله والسلام